أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادتي يا شهادتو يا شهادتا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة يا وإقام الصلاة يا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق عليه. اول احوال دراوی د دې حدیث راوی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ده. خپل نوم عبد الله د الخلیفۃ الثانی حضرت عمر رضی الله عنه زوی د مور نوم زینب بنت مزعون. په ماشومتوب کې د خپل پلار حضرت عمر رضی الله عنه سره مسلمان شوی. بیا د هغه نه مخکې هجرت وکړو. د وړوکوالي له وجې په بدر کې شریک نشو. په احد کې د شرکت په باره کې اختلاف دی. البته په غزوه د خندق او د دین وروسته په ټولو غزواتو کې شریک شوی دی. د سنتو سخت تابعدارو، حتی چې په سفر کې به په هغه ځایونو کې دمه کوله، په کومو ځایونو کې به چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دمه کړې وه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یو د عبادله اربعونه دی. عبادله اربعه دادي: عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهم. دارنګ عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په هغه مکثرونو شپږو صحابو کې داخل دی د کومونه چې ډیر روایت راغلي دي. د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ټول روایت 2630 دي. په دوی کې یو سل او اویا حدیثونه متفق علیه دي، او صرف په بخاری کې یو اتیا دي، او صرف په مسلم کې یو 30 دي. په مکه مکرمه کې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د شهادت نه 3 او یا شپږ میاشتې وروسته په 3 هجری کې وفات شوی دی. په محصب او یا فخ کې مدفون دی. نو اول بحث په احوال دراوی کې. دویم بحث مطابقه الحديث مع ترجمه الباب. دا به په ضمن د سوال او د جواب کې ذکر کو. اعتراض داسې راځي چې په ترجمه الباب کې کتاب الایمان ده، او په دې حدیث کې د اسلام ذکر ده، بني الاسلام علی خمس. نو د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت رانغلو. موږ ورته جواب کوو. یو جواب دا چې که اسلام او ایمان یو شی شي نو بیا خو مطابقت ظاهر ده، او که یو شی نشي نو بیا په جانب د ترجمه الباب کې تاویل ده، یعنی کتاب الایمان و بیان لوازمه و توابعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بنی الاسلام علی خمس. بنا شوی د اسلام په 5 امور باندې. نو دلته 2 اعتراض دي. اول دا چې د مبنا او د مبنا علیه په مابین کې مغایرت وي، او دلته مغایرت نشته، ځکه چې مبنا یعنی اسلام دا عین مبنا علیه یعنی عین ارکان 5 دي. اسلام مبنا ده، ارکان 5 مبنا علیه دي، او اسلام عین ارکان 5 ده، نو مبنا عین مبنا علیه شو. تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته مغایرت الکل مع الجزء ده، یعنی د مبنا والی په صورت کې د اجزاء اعتبار جدا جدا ده، او مبنا علیه مجموعه د 5 واړو ده، یعنی دا 5 امور په صورت د کل مجموعی کې مبنا علیه دي، او په صورت د کل افرادی کې مبنا دي. فإن قیل چې په دې 5 کې شهادتین. دویم اعتراض ده چې په دې 5 کې چې تا ورته مبنا علیه ویلي دي، په دې 5 کې شهادتین بیا مبنا علیه دي، او ارکان 4 د دین وروسته غور باندې مبنا دي. نو مبنا او مبنا علیه دواړو ته څرنګه مبنا علیه ویلي؟ تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا خو ممکنه ده چې یو شی د بل د پاره مبنا علیه وي، او بیا مجموعه د کوم دریم شي د پاره مبنا علیه شي. دلته ارکان 4 په شهادتین باندې بنا دي، او بیا شهادتین د ارکان 4 سره د اسلام د پاره مبنا علیه دي. شهادت الله اله الا الله. په شهادتو کې 3 وړه اعرابات جایز دي. شهادتي که مجرور شي
نو د 50 نه به بدلی، او که منصوب شي شهادت نو د اعنی د پاره به مفعول به شي، او که مرفوع شي شهادت الله اله الا الله نو بیا بیا خبر شي د پاره د مبتدا محذوفی یعنی احدها شهادتو، او یا به مبتدا شي د پاره د خبر محذوفه یعنی منها شهادتو. وان محمدا رسول الله، شهادت د توحید او د رسالت، توحید او رسالت د ټولو عقاید دینیو د پر علم ده. په کوم ځای کې چې د نجات ترتب په توحید او په رسالت باندې راغلی وي الته ټول عقاید دینیه مراد وي. و اقام الصلاه، د اقامت الصلاه معنا د المنځ د هر حیثیت نه صحیح ادا کول، چې د دې په مفهوم کې د ټولو فرایض او واجبات او سنن او مستحبات ادا او بیا په دې باندې دوام داخل ده. و ایتاء الزکات والحج وصوم رمضان، فإن قیل چې په دې حدیث کې لفظ د رمضان بغیر د لفظ د شهر نه مستعمل شو، وصوم رمضان داسې ونه ویلی شو چې وصوم شهر رمضان، حالانکه په بل حدیث کې د دین منع راغلی ده چې رمضان کلمه د مجرده بغیر د شهر نه مستعمل شي. حدیث کې راځي لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان. الكامل لابن عدي جل وصف حدري 50 ترجمة نجيح ابي معشر المديني. تاسو ورته جواب ورکړئ، یعنی حدیث کې راغله چې رمضان مو وایي خالی رمضان، ځکه رمضان د الله په نومونو کې یو نوم دی، بلکې داسې وایي چې شهر رمضان. تاسو جواب ورکړئ چې دا حدیث ضعیف دی. لدی وجه جمهور علما فرمایي چې د دې لفظ استعمال بغیر د لفظ د شهر نه جایز دی، او حدیث الباب د جمهور د پاره دلیل دی. معترض اعتراض کوي چې په دې روایت کې حج مقدم ذکر شو په صوم باندې، حالانکه د امام مسلم په بعضو طریقو کې صوم مخکې ذکر شوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حج او په صوم کې کوم یو مخکې ذکر کړی دی؟ بعض علما دا جواب کوي چې د مسلم شریف روایت اصل دی چې صوم رمضان دا په حج باندې مقدم دی، ځکه چې د مسلم شریف په یو طریقه کې راغلی دی چې کله چې حضرت ابن عمر دا حدیث تلاوت کولو نو وی فرمایل چې صيام رمضان والحج، صيام رمضان مخکې کړو حج وروسته کړو. د دې حدیث په ترتیب چې په دې مشکات کې دی په دې ترتیب ونه ویلې. نو یزید ابن بشر السکسکی پر اعتراض وکړو چې الحج و صيام رمضان، الحج و صيام رمضان، یعنی دا د مشکات د حدیث په ترتیب وایا، حج مخکې دی صيام رمضان ورپسې دی. نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ورته فرمایل چې لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم، صيام رمضان مخکې کوا والحج رسته کوا، همداسې ما د پیغمبر علیه السلام نه اوریدلی دي. وګوره صحیح مسلم کتاب الایمان باب ارکان الاسلام ودعائمه العظام. نو د مسلم روایت بعض علما وی چې اصل ده، او تقدیم الحج علی الصوم لکه د مشکات پر روایت کې چې راغلی ده نو دا وی روایت بالمعنا ده، لیکن دا جواب صحیح نه ده، ځکه چې د مستخرج ابي عوانه پر روایت کې راځي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او فرمایل چې اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت. عمدة القاری جل اول صفحه 120، یعنی صيام رمضان په اخر کې ذکر کله کما چې همداسي اوریدلی دي، یعنی دا د مشکات د حدیث په شان ترتیب باندې تلاوت کا. لہذا خ جواب دا دی چې امام نووي رحمه الله کړی دی، هغه فرمایي چې عبد الله ابن عمر دا روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دواړو طریقو باندې اوریدل دی، یو ځلی بتقدیم الحج علی الصوم او بل ځلی بتقدیم الصوم علی الحج اوریدل دی. حضرت ابن عمر په مختلفو اوقاتو کې په دواړو طریقو روایت بیان کړو. کله چې یزید ابن بشر فتح ورکړه نو حضرت ابن عمر ورته فرمایل چې لا صيام رمضان والحج هكذا سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په دې کې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا بیانوي
چې ما داسم اوریدلی دي. نو عبد الله ابن عمر نفي د غیر نه راولي. یو اشکال او داغي جواب. معترض اعتراض کوي چې د اسلام نورم ډیر ارکان دي لکه جهاد و غیره، نو په دې پنځو باندې په اکتفا کې څه حکمت ده؟ تاسو ورته دوه جواب ورکړئ. یو جواب دا چې په دې پنځو باندې ځکه اکتفا وکړی شو چې دا مشهور دي. دویم جواب دا چې بعض حضرات فرمایي چې د دې پنځو جزئیاتو نه پنځه انواع مراد دي، ځکه چې عبادات به یا قولی وي او یا بغیر قولی وي. قولی شهادتین دي او غیر قولی به یا ترکی وي لکه صیام رمضان، او یا به وجودی وي، بیا به وجودی یا صرف بدنی وي لکه صلات، او یا به صرف مالی وي لکه زکات، او یا به مرکب وي د مالی او د بدنی نه لکه حج. نو د هر نوع د پاره یو جزئی مثال پیش کړی دی په دې حدیث کې. داسې ویلی شي چې عبادات به یا قلبي وي لکه شهادتین، او یا به قالبي وي، بیا قالبي به یا سلبي وي لکه صیام، او یا به ایجابي وي، بیا ایجابي به یا متعلق بالبدن لکه صوم لکه صلات، یا به متعلق بالمال وي لکه زکات، یا به متعلق بالبدن والمال دواړي لکه حج. ما هو المقصود د حدیثنا؟ یو بلیغه تشبیه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام تشبیه د یوې خیمې سره ورکړه. بیا د خیمې دپاره یو بنیادي ستن وي او بل اوتاد او اتناب یعنی میخونه او پړي وي. نو همدارنګه د اسلام مرکزی ستن ایمان یعنی تصدیق قلبی ده، او نور اعمال د اوتادو او د اتنابو حیثیت لري. او لکه څرنګه چې خیمه محافظه د بارانونو و غیره آفاتونه، نو همدارنګه اسلام د آفاتو اخرویو نه محافظ ده. بیا په خیمه کې چې ستن نه نو خیمه را غورځېږي. همدارنګه په اسلام کې چې شهادتین نه نو د اسلام عمارت باقی نه پاتې کیږي. او په خیمه کې چې اوتاد او اتناب نه نو خیمه اگر چې ولاړی خو بیا هم کمزوري او شړتی. نو همدارنګه په اسلام کې چې اعمال نه نو په اسلام کې خلل وي، بې رونقی. حسن بصری او فرزدق په یوه جنازه کې سره یو ځای شو. نو فرزدق حسن بصری ته وفرمیل چې اتدري ما یقول الناس یا ابا سعد؟ ابا سعد د حسن بصری رحمه الله اسم کنیه وه، یعنی ای حسن بصری ته خبرې چې دا خلق څه وایي؟ او بیا د خلکو خبر را نقل کړه چې خلق وایي چې اجتمع فی هذه الجنازه خیر الناس و شر الناس. په دې جنازه کې بهترین او بدترین خلق را جمع شوي دي. حسن بصری رحمه الله ورته وفرمیل چې کلا لست بخیرهم ولست بشرهم ولكن ما اعددت لهذا اليوم. زه په ټولو کې خم نه یم او په ټولو کې بدم نه یم، لیکن دا راته ووایه چې دې ورځې ته دې څه تیار کړي که نه؟ فرزدق ورته وفرمیل چې او تیار کړي مې دي. شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله من 60 سنه. شهادت د توحید او د رسالت 60 کاله کېږي چې په دې باندې زه قایم یم. نو حسن بصری رحمه الله ورته وفرمیل چې هذا العمود فاین الاتناب. شهادتین خستنه شوه او تا د اتناب میخونه او پړي څه شو؟ نو حسن بصری فرمایي چې د اسلام د یوې خیمې په شان دی او د خیمې نه استفاده هلته کېږي چې د عمود او د دستنې سره اتناب هم وي، پړي او میخونه هم ورسره وي. په دې ارکانو اربعو کې اول مونځ ذکر کړو، بیا زکات، بیا حج او اخر کې صوم رمضان. نو په اسلام کې زیات اهمیت شهادتینو ته حاصل دی، ځکه چې هغه په منزله د عماد او د ستنې دی، او په باقی ارکانو اربعو کې زیات اهمیت لمونځ ته حاصل دی. نو اول شهادتین ذکر کړو او بیا لمونځ ذکر کړو. بعض عارفین فرمایي چې په دې څلورو کې دوه عبادتونه اصل او دوه تابع دي. صلات اصل او زکات تابع دي، همدارنګه حج اصل او صوم تابع دي. تفصیل دا دی چې عبادتونه د دې دپاره مقرر دي چې بنده د خپل خالق بندگی وکړي، او د خالق دوه شان دي، یو شان د عظمت او د ملوکیت دی او دویم شان د محبوبیت دی.
بیا په هر عبادت کې د الله عظمت او محبت ملحوظ دی، لیکن په بعضو کې شان د ملوکیت غالب دی او په بعضو کې شان د محبت غالب دی. په صلات او زکات کې شان د ملوکیت غالب دی او په حج او په صوم کې شان د محبت غالب دی. صلات او زکات کې شان د ملوکیت غالب دی، خو صلات اصل دی. صلات داسې دی لکه په شاهي دربار کې حاضری، لکه حکومتي منادي چې आवाज وکړي او ټول خلک صاف سوتره شاهي دربار ته حاضر شي. او زکات داسې دی لکه د شاهي دربار نه چې چاته ډیر انعام ورکړلی شي او بیا ورته د بادشاه د طرف نه حکم وشي چې کله چې بهر لاړی نو فقرا او مساکینو تم لږ لږ ورکوي. او په حج او په صوم کې شان د محبوبیت غالب دی، خو حج اصل دی او صوم تابع دی، ځکه چې د محبت ثمره د خوراک او د سکاک پرېښودل دي او بیا د محبوب د دربار نه ګیر چاپېره ګرځېدل دي. نو ګوره صلات اصل شو، زکات تابع دی، لہذا د زکات نه صلات ډیر اهم شو، نو صلات مخکې کړو په زکات. همدارنګه د حج نم اهم دی، ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي چې په قیامت کې به اوله پوښتنه د لمونځ کیږي. نو حج خو مطبوع د پاره د صوم، نو چې د حج نه اهم شو نو د صوم نه په طریق اولا سره اهم شو.